بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د مامور به اقسام شروع کړو چې مامور به په دوه قسمه ده. یو مامور به موقت او یو غیر موقت. غیر موقت ته مطلق ویلو چې هغه د وخت په فوت کېدو سره فوت کیږي نه. مامور به مقید ویلو چې راغی لپاره وقت ظرف وي، د مؤدا لپاره شرط وي، د ادا لپاره سبب وي، د وجوب لپاره د لپاره مثال وقت الصلاه ویلو. او د دې حکم دا ویلو چې تعین پکې هم ضروری دی او نیت پکې هم ضروری دی. دویم قسم بیا موږ ویلو چې مامور به د لپاره دا وخت دا معیار وي او شرط وي، د ادا لپاره سبب وي، د وجوب لپاره. لکه د دې مثال موږ ویلو د رمضان مبارک روزي نو بریږي صرف مطلق نیت پکار دی. کا د نفل پکې نیت وکړو نو هغه پکې نفل نه کیږي، تعین پکې ضروري نه صرف مطلق نیت پکې دی. او دریم نمبر موږ ویلو چې مامور به لپاره دا وخت دا بیا وي خو سبب نه وي، د وجوب لپاره شرط نه وي، د ادا لپاره. دا یې لپاره مثال یو قضا رمضان او په بعض نسخو کې وایي نظر مطلق ذکر کړو، بیا نظر مطلق او معین به خبره اتره شو. او د دې حکم دا دی چې دا لکه تعین پکې هم ضروری دی او د شپې نه پکې نیت هم ضروری دی. چې تعین پکې نه یا پکې د شپې نه نیت نه شوی نو بیا انه کیږي. او څلورم قسم موږ پرون سبق ویلو چې مامور به لپاره دا وخت مشکل وي، یعنی که په حیثیت سره ورته ګوري نو د دې نه معیار سره مشابهت لري، اگر بل ته باندې ورته ګوري نو د دې د ظرف سره مشابهت ده. او د دې لپاره مثال هغه حج ویلو چې حج کدی د ګوري 70 ورځې دي او په دې کې ما حج ورته په 15 ورځو کې لګيږي نو دا وخت د دې لپاره ظرف ده. او کدی د ګوري 70 ورځې د واچ ورته په 15 ورځو کې لګيږي نو دا وخت د دې لپاره به معیار ده. او یو مطلب دویم دا دی چې کچته یو انسان باندې حج لازم شو د پته کال کې ادا کو دې مړ شو دا وخت لپاره معیار اوس دغه په دې کې دا حق ده. او کده باندې لازم شو او 2 کال 3 کال 3 کال د ژوند دیو نه در لپاره اوس دا وخت دا ظرف ده. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د تزیق خیال ساتل دي او کله په باندې حج لازم شو دا ادا نه کو نه دی ګناګاریږي د فاسق ته مردود او شهادت ته او کبه ادا کو نو بیا باندې برابر شي. امام محمد رحمت الله علیه چې نو ورستو کده راکې په تاخير سره د ګناګاریږي نه. او د دې لپاره حکم دار چې محمد لا کنيت باندې د حج سېکيږي او کده نفل نیت وکړو نو زموږ په دې باندې نفل کیږي، نفل حج به کیږي او فرض به نه کیږي. امام شافعي رحمۃ اللہ چې دا کوم عقل ده دا کوم عقل د قول اعتبار نه وي لهدا دنه با دا حج به نفل نه حسابيږي بلکې فرض به حسابيږي. اوس یو خبره د امر مبارک را پاتې شولا چې الله تعالی حکم کړی چې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة یا نور څومره د شریعت احکامات دي هغه ته حکم کړی دی. نه دا صرف د کافرانو لپاره دي، د صرف د مسلمانانو لپاره دي او کنه د کافرانو لپاره هم دي. نو په دې کې اختلاف دی. پوه شئ چې دا کفار دا مخاطبین په امر په ایمان سره په مشروعات سره په سزاګانو د دې دادی کنه دي. یو قول به کېدار چې دا مؤمنان اصل کې دا کافران چې د قانون حقدار هغه دي، د عقوبات حقدار د کافران دي. دا مسلمانان خاص مسلمانان دي، مسلمانانو د ایمان حکم نشته بلکې حکم خود ایمان کافرانو د چې ایمان نه وړي ادا اعمال وکړي. پته چې لکه کافرانو ته حکم ده مسلمانانو ته حکم ده. الله پاک په قرآن مجید مسلمانانو ته وایي چې یا ایه الذین آمنو آمنو اے مؤمنانو ایمان نه وړي. نو چې اے مؤمنانو ایمان نه وړي نو د دې دا تحصیل حاصل ده. نو موږ چې دینه مراد ده اے هاي کسانو چې ایمان وروړل په خلی سره ایمان نه وړي تاسو په اصل سره یا کسان چې ایمان وروړل تاسو په خپل ایمان باندې مضبوط شي استقامت په ادا کوي خادم او یا دا چې خپل رزق سره برابر کوي استقامت اختیار کوي په ایمان باندې. او نور دا عقوبات امام صاحب رحمت الله علیه پنځ باندې دا عقوبات چې نه دالکه د ګنا نه منکون کړي د ګنا نه منکون کې مدیر کافرانو ډیر زیات حقدار دي دغه دي. په معاملاتو کې معاملات زمونږ او دا یو شی دي. اوسې خمر او په خنزیر کې فرق دی چې الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا انو ټول یو شی دي. او دا کوم شریعت احکامات دي
نو په آخرت کې خو به دې مؤاخذه به کیږي او کیږي به مؤاخذه به ولي کیږي نو مؤاخذه به دې کیږي چې دا کارونه اعتقاد نه لرو اعتقاد نه لرو په آخرت کې به مؤاخذه کیږي او په دنیا کې دا احکامات ته متوجي دي کنه نه متوجي نو زمونږ مسلک دا دی د مشایخ د عراق او دا وایي چې دوی ته په دنیا کې به هم بدی باندې بدغه سزا به جاری کیږي په آخر کې به جاری کیږي او په دنیا کې به او صحیح خبره ده راغله صحیح مسلک پدې کې دا دی چې کم کارونه کم عبادت چې ساقط کیږي نو دا غیر کافران دغه نه دي مخاطب نه دي او د کم چې ساقط کیږي نو دا غیر کافران دا مخاطب دي لکه کم ساقط کیږي لکه روزه دا د زنانو نه هیڅ حالت کې د نفاس حالت کې یا مسافر دغه نه ساقط کیږي دا شان د مونږ د نفاس ولنه او د دغه نه ساقط کیږي دا شان د زکات دا ساقط کیږي نو دې بر دینه تاسو نه کولای کیږي او کم څه نه ساقط کولای کیږي لکه ایمان چې دا په هر وخت ضروری دی نو دې بر دې په باره کې باندې دونه تاسو کولای کیږي لکه پوه شو به معنی او د نور څنګه به دال تاسو کیږي چې کله د ایمانی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جماعت ځانو چې کله یمن ته لګو نو لاول ورته ترتیب ورته خولاو چې لاول به دوی ته دعوت ورکړي د کلمې چې کله دوی ایمان اومنو نو بیا ورته وایي چې مونږ ته باندې فرض دی چې مونږ اومنو نو بیا ورته وایي چې لکه زکات ورکوي پوه شئ اوس ګورئ دې ته ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عليه عن مباحث المطلق والمؤقت کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د مباحث د مطلق او د موقت نه شرع فی بیان شروع اغلب بیان لري خبرې کې چې کون الکفار مأمورین بالامر اولا چې دا کفار دا مأمورین بالامر دی او کړی دي یعنی کافران چې نه دوی ته د امر حکم کړل شوی او کنه کړل شوی فقال فرمای والكفار مخاطبون كفار دا مخاطب دي بالامر بالايمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات کافران مخاطب دي په امر په ایمان سره نه ایمان دا حکم ماغوته شوی دی وبالمشروع او هغه چې جایز کړل شوی دي مشروع کړل شوی دي من العقوبات د سزاګانو نه عقوبات د سزاګانو نه چې هغه په دې سره دنیا مسجد ختميږي یعنی حدود او قصاص دا والمعاملات او معاملات چې په دې سره رهن سین او دا طریقې بيع او شراء اجاره نکاح دا لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا للكفار و امر په ایمان سره چې الله تعالی د ایمان دا حکم په قران کې کړی دی نو دا اصل کې دا ایمان دا حکم چا دی کافرانو د مسلمانانو خو اصلي مؤمنان دي پوه شئ به معنی او دا ایمان حکم اصل کې چا دی کافرانو نو په دې معنی اعتراض ده چې اصل د ایمان حکم الله تعالی مؤمنانو ته کړی دی دا کافرانو ته کړی دی نو مؤمنانو ته الله تعالی فرمایي یا ایه الذین آمنوا امنو ندی مؤمنان د دې ایمان حکم نه درې جوابونه دي واما للمؤمنين مؤمنان د پاره کما فی قوله تعالی یا ایها الذين امنوا امنوا فانما يراد به الثبات على الايمان چې په ایمان باندې مضبوطیا ده اے هغه کسانو چې ایمان راوړل امنو په ایمان باندې مضبوط شي و معنا استقامت علیه اے هغه کسانو چې ایمان راوړل په خپل ایمان باندې مستقیم برابر شي یا دریم نمبر او مواطات القلب للسان چې برابر کې د خپل له جبې سره اے کسانو چې ایمان وروړي په خپل سره ایمان وروړي په ځل سره او نه خدای له غیر دین علاوه نور هم تفسیرونه تیر پرې کې شوې دي چې مراد ایمان ثبات یا منافقانو ته خبره ده یا دا چې مخکینی اے کسانو چې په مخکینی کتابونو ایمان نه وروړي ایمان وروړي په قرآن باندې اے کسانو چې په مخکینی پیغمبرانو ایمان نه وروړي ایمان وروړي په پیغمبر باندې نو وکذاهم الیق بالعقوبات او دغه رنګه دا کافران ډیر لایق دي په سزاګانو سره دغه شاته دا کافران ډیر لایق دي په سزاګانو سره ولی لان العقوبات زکه دا سزاګانې کمی سزاګانې وهي الحدود والقصاص چې هغه حدود او قصاص دي اذا كانت تجري على المسلمين وکله چې دا جاری کیږي په مسلمانانو باندې لاجل انتظام العالم چې دا عالم دا تنظیم ټول برابر وي ومصلحه البقاء او د بقا د مصلحت لپاره وزجر المعاصي او بل چې د معاصی نه بګي زجر راشي نفل کفار اولا بها نو کافران ډیر اولادي په دې سره ځکه چې د معاصی نه بچ کېدل او په بقا یعنی د دې مصلحت ته وجنه او د تنظیم د عالم برابر چلیدل دا کافران ډیر اولادي سزاګانو بیا سیما عند ابي حنیفه رحمه الله خاص کر د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې لان الحدود والكفارات عنده زاجره للناس ځکه دا حدود او کفارات په نسبت زاجر دي خلکو لپاره زاجر معنی دا ده چې لکه دا حدود او قصاص دي سړو ته پرې قاتل باندې پرې ګناګار باندې جاری شي ندی په درې سره بنور خلک درې نه منشي نور خلک به ویریږي
لناس الکدا لا ساترة ومزيلة ساتر نه دي یعنی دا ګنا نه پټي او دا نه ګنا نه لري کوي وعمل معاملات او معاملات چې یعنی اغستل خرڅول نکاح بای شراء فهي دائره بيننا ودا دائر دي زمونږ دا په منځ کې جاری دي فينبغي ان نتعامل منهم نو بکاره چې موږ د دوی سره د معامله وکړو حسب ما تعاملنا بيننا څنګه چې موږ د یو بل سره دا بيع دا کو معامله کو فی البيع والشراء لکه څنګه چې موږ د یو بل سره اغستل خرڅول کو دا شان داغو سره په بيع او شراء په اجاره کې سوى الخمر والخنزير سوى دا شرابنا او د خنزیرنا فانهما مباحان لهم لا لنا ذکر دا دغه لپاره مباح او موږ لپاره نه دي والیه اشاره او دې د اشاره کړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قوله الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا دا شراب دغه لپاره دي لکه موږ لپاره سرکړه او دا خنزیر دغه لپاره دي لکه موږ لپاره بيزنه وانما بدلوا الجزيه نو یې وای دا هر څه چې دوی موږ دا په شان دي نو بیا هغه باندې جزیه ولیدا نو جزیه په ولیدا ليكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا چې دوی دا ویلي زمونږ د ویلو په شان شي د دوی دا مانو زمونږ د مانو په شان شي مطلب دا دی لکه څنګه چې په اسلامي حکومت کې د انسان مال او جان ته محفوظ دي د انسان مال او جان ته خطر نشته دغه شان دي یا کافران دي يهوديان دي نو دوی بعد د خپل د دې خپل حفاظت ترې به جزیه ور کوي بیا والو به د مسلمانانو په شانتي دا بچاو کیږي به د حفاظت به کیږي وبالشرائع شرائع نه مطلب دا دی یعنی هغه کارونه کم چې په شریعت په دمن لازم کړی دي یعنی عبادت د عبادتو په لکه مخه خبره خوش ولا چې امر بالایمان او د عقوبات او د معاملاتو او اې د عبادتو په باره کې با د دونه د پوس کولېږي کنه د عبادتو د مخاطب دي کنه دي نو وبالشرائع في حكم المؤاخذه في الاخره بلا خلاف یعنی په اخرت جو بلدو په دې کې مؤاخذه بکیږي په دې معنی چې مونږ نه کړه او زکات نه ور کړه د مؤاخذه کو بکیږي بغیر د خلاف نه یعنی ان الكفار مخاطبون بالشرائع چې کافران مخاطب شرائع څه ته وایي وهي عبادات وهي الصيام والصلاه والزكاه والحج في حق المؤاخذه في الاخره باتفاق بيننا وبين الشافعين فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات وې دو ته عذاب ورکول کېږي چې دو د فرایض او د واجبات د اعتقاد نه ساتلې دو د موږ حق نه غنلې دو د موږ فرض نه غنلې زکات د فرض کېدو اعتقاد نه لرلې كما يعذبون بترك اعتقاد اصل الايمان لکه څنګه چې د اصلي ایمان باندې اعتقاد نه لرلې د اصلي ایمان په پرې خودو باندې دوته سزا ملاويږي نو دغه شان د عبادت او اعتقاد نه ساتلې نو په اعتبار او عبادت باندې اعتقاد نه ساتل د جنبا دوته سزا ملاويږي لقوله تعالى لکه الله تعالی قول چې ما سلككم في سقر تاسو دی جهنم ته ولې داخل کړئ څه شي تاسو جهنم ته داخل کړئ جهنميانو نه به تاسو شي چې تاسو ولې نه داخل قالوا لم نكن من المصلين هغه وایي لم نكن من المصلين منغه مونږ نه کوو لکه تا ایمان نه دراوړ مونږ سره کې مطلب دا دی د مونږ د حق کېدو د مونږ د فرض کېدو اعتقاد مل نه لرو ولم نكن نطعم المسكين او منغه خوراک نه خورو په مسكين باندې مسكين له یو خوراک نه ورکو مطلب سره لري قانون آیتونو لم نكن من المعتقدين للصلاه المفروضه چې منګه اعتقاد نه لرو دا فرض منځو او زکات المفروضه او د فرض زکات هكذا قالوا واذا رنګ دي علماء کرام د سویل دي وقد فسرته في التفسير الاحمدي باذنب وجهه واشمله وماذا خبرنا الدغه په تفسیر احمدي کې مې کلی په وګت طریقې سره بیان کړی دا ال د بیان لوګونه واما في وجوب الاداء في احكام الدنيا فكذلك عند البعض یعنی با عبادتو کې په عبادتو باندې ودو مؤاخذه په آخرت کې کولای کیږي خو آیا عبادت په دنیا کې دوی ته متوجي دي او کوم متوجي نه دي نو بدی کې زمنګ په نسبت باندې دا چې د بعض علماء کرام په نسبت باندې دي مشایخ د عراق او اکثر اصحاب شافعي چې دوی د دې عبادت هم مخاطب دي په دنیا کې خو دا خبره غلطه ده دا خبره ولې غلطه ده دا وایي کنه چې لکه موږ څنګه مسلمانانو ته د حکم دی چې واقعي مسلمانون وکا وې دې چې کافر ته حکم دی چې واقعي مونږ وکا نو دا خبره د دوه غلطه څه کړه کنه چې کله انسان کافر دی اسلام راوړي نو هیڅوک د دې خبره قول نه کوي چې هغه ستاسو نامونځونه کم پاتې شو د دې اوس قضا راوړه روزي چې کوم نه لای قضا راوړه یا د دې کفاره ورکړه سو کو د دې سوي نو مسلمانانو په دې کې فرق دی کنه مسلمان وسونه کو نو دې بلای قضا راوړي او کفاره ورکړي او چې کافر ونه کو قضا او کفاره شته واما في وجوب الاداء
او هر چې بوجود د احکام دنیا فكذلك عند البعض نو دا غرنګي د بعض په معنی يعني انهم مخاطبون باداء العبادات في الدنيا ايضا ويجدوا مخاطب دي په ادا کول د عبادت سره په دنیا کې دا غرنګي عند البعض من المشايخ العراق مشايخ د عراق دا او اکثر اصحاب الشافعي وهذه مغلطه عظيمه للقوم او دای د قوم ډیره غټه غلطی ده چاو چې د کافرانو په دنیا کې د عبادتو مخاطب دي ولی لان الشافعي رحمه الله عليه لما لم يقل بصحه ادائها منهم حاله الكفر يعني امام شافعي رحمه الله عليه دې نه وای چې په حالت کفر کې د نه د موس قبول شي هغه خبره قول کړه ده په حالت کفر کې چې یو موس قبليږي دا یو په ټول اصل خبره څه ده ولا يوجد ولا بوجوب قضاء ابد الاسلام او ناغه دې خبره قول کړه ده چې په اسلام کې به د دې قضا راوړي واښو به نه فما معنى وجوب الاداء في الدنيا نو د وجوب ادا په دنیا کې څه مطلب شو فلذا اول كلامه دري ونا د دې خبرو تعویل کړه شوی دی بان معنى الخطاب في حق چې معنی د خطاب په حق درو کې دی چې امنو ثم صلوا اول ایمان نوړ بیا مونږ وکړي واتوا زکات اول ایمان نوړ بیا زکات ورکړي فيقدر الايمان مقتضا نو مقدر کولېږي به ایمان په اقتضاء النصر تبع للعبادات ځکه چې دا تابع د ټول عبادتونو وثمرة ثمرة اختلاف انهم ياخذون عنده في الاخره بترك فعل الصلاه وثمرة به دی کنه چې دي کافرانو دبا په اخرت کې د عذاب ورکولېږي ځکه چې دوی مونږ نه کړي ځکه چې دوی زکات نه ورکړي ازمن باندې باندې ودو ته سزا ورکولېږي ځکه چې دوی د مونږ د اعتقاد نه ساتره د مانزه د حق دو د زکات د حق دو اعتقاد نه ساتره وثمرة انهم يؤاخذون تبا دومني ولګيږي د په معنی د امام شافعي هغه په آخرت کې بهتر کې فعل الصلاه كما يعذبون لك سنجدودا عذاب ورکولېږي بهتر کې اعتقاد اتفاقا فلو لم يكونوا مخاطبين باداء العبادات پس کچریدو مخاطب نو باداء د عبادت سره پس کچریدو مخاطب نو باداء د عبادت سره په دنیا کې لما عذبوا في الاخره بتركها نو دوی ته عذاب نو ورکړل شي د په پرې خودو باندې په آخرت کې هذا غايه ما قيل في التلويح في مدقيق هذا المقام ودا انتهایی خبرې دي کوم چې په دې ځای کې په تلويح نومي مقام کې ذکر کتاب کې ذکر شوی دي والصحيح قول سره انهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل السقوط من العبادات چې کوم عبادت د سقوط احتمال لري لاغې دو مخاطب نه دي کوم عبادت د سقوط احتمال لري لاغې کافران مخاطبو اي مذهب الصحيح لنا مذهب صحيح زمون د پارسره ان الكفار لا يخاطبون چې کافران مخاطب نه دي باداء العبادات التي دا کول دا عبادات التي تحتمل السقوط چې احتمال د سقوط لري لکه سسا مثل الصلاه والصوم لکه منځ او روزه شو فانهما يسقطان عن الاسلام دغه جدا ساکديږي مسلمانانو نه بالحیض او نفاس او نحوهما په هي سره په نفاس سره او د دې په شان دي بنورو دا سره لکه مطلب یو سړی لې ورې شو یا به هوش شو لقول عليه الصلاه والسلام او بل پیغمبر علیه الصلاه والسلام معاذ ته ویلو حين بعثوا الى اليمن کله چې دی له کوم ځای ته لا تاتي قوما من اهل الكتاب جخام خراب شتاتا یو قوم د اهل کتابونه فدعهم تدعوت ورغواغیتا الى شهاده لا اله الا الله دا گواهی چې نشته له هغه بغیر د الله نه وانی رسول الله فانهم اطاعوك پس کله دوستا تابعداري وکړه یعنی دو اعتقاد اومنو دو ایمان راوړو نو فاعلمهم نتبعوا خبردار او کا پوا کا ان الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله چې الله تعالی په تاسو باندې 5 موږ فرض کړی نو ذکر الحديث يعني اقرا الى حديث ان شئت كاملا کله وخت د حدیث نه پوره وای خو کله خو خاطر بس په دې باندې بستا کارو شي فانه تصريح وذا تصريح بانهم لا يكلفون بالعبادات الا بعد الايمان چې دوی په عبادت باندې نه مکلف کړي شي مگر رسو د ایمان واما الايمان او هر ایمان فلما لم يحتمل السقوط وکله چې دا احتمال د سقوط نه لري د هیڅ یو کس نه لا جرم كانوا مخاطبين به ندوب مخاطب په دې سره لکه پوه شوي نو نن سبق خلاصه سوله چې لا کافران مخاطب دي د امر او کړی دي نن وایي چې امر با یو خو د امر د بالایمان دی او د امر بالایمان خو دو مستحق دی او دي ځکه چې امر بالایمان په اصل کې کفار ته کې مسلمانانو ته چې شوی دی دا غدري ودونه او بل کم سزاګانې چې دي سزاګانې دا هم داغه مستحق دي ځکه چې دا
سزاګانې د امام صاحب رحمت الله علیه باندې دا زاجر دي یعنی خلک د ګنا نه منع کوونکي او د معاشري د برابرۍ لپاره نو دا خو د معاملات زمونږ او دغه په شانتي هم برابر دي د معاملاتو کوم هغه ته هم د قشانتشته څنګه چې مونږ ته اوس په خمر او په خنزیر کې فرق دی او کم چې دینی عبادت لکه مونږ روزه او زکات او فرض ده نو دا عبادت په آخرت کې خو دوه مؤاخذه کولېږي بل اتفاق په دې کو خو د اختلاف نشته خو په دنیا کې بدونی ولېږي او کنه باندې ولېږي په دې باندې نو باز کسان وای چې دوی په دنیا لکه اکثر د امام شافعي او اصحاب المشایخ د عراق دوی چې بری باندې بدونی ولېږي ما او کدا په دې باندې نه کېږي په اخر کې بوله سزا ورکړي نه په اخر کې سزا چې ورکولېږي نه دا دی چې دوی اعتقاد نه لرل او صحیح مذهب صحیح قول دار چې کوم عبادت د سقوط احتمال لري نو دوی دا هغه مکلف لري او کوم چې دا احتمال د سقوط نه لري دا هغه دوی مکلف دي هغه به کوم کوي لکه مونږ زکات او روزه دا چې نه دي دا د بندنه ساقط کړي شي نو کافرانو د مخاطب نه دي او دا ایمان چې نو دا د سر ناړو دا احتمال د سقوط لري نه لہذا دو بدلی زکات د ایمان حکم بدوتا شامل دي پوه شو به معنی د دې سره چې نه امر ختم شو د خیر سره ویډیو کې خاص په اقسامو کې امر او نه ډیر زیات مشهور ده یو امر او یو نه بوس وای د خیر سره بیا ختم شي نو بیا به نمبر قسم به عام به بیا له شروع کو د خیر